الرحمن الرحیم. سلامونه، احترامات او نیکې هیلې. عابد ګمریانی یم د مالیار پروډکشن سره. دې وخت کې زه پېښور فردوس کې ناست یم. یقینا چې ملګرو فکر د آخرت پکار دی. هر یو سړی د خپل آخرت دپاره فکر کوي. زمونږ دا ملګري چې کوم دي رضاکارانه طور باندې دلته ناست دي، د چترال دپاره، اپردیر دپاره، کومراټ دپاره، شیرینګل دپاره، دغه علاقې چې کوم دي دغه ډېرې زیات سفټ شوي دي په سیلاب کې، او د دغې دپاره هلې ځلې هم کوي او د هغې دپاره څه فنډ دلته دغه کوي. زما د یوټیوب د پاڼې ملګرو ته دغه خواست دی چې کوم صاحب استعداد خلک وي، لکه هغوی د خپلو ځایونو ته نشي رسېدی، نو دوی سره خپل رسیدونه هم دي، د دوی د دغه چې کوم تنظیم دی د هغې رسیدونه ورسره هم پراته دي. تاسو خپل دغه راوړئ، خیرات زکات چې هر څه وي هغه راوړئ او دی سره یې دلته شریک کړئ او د هغوی په غم کې هغوی سره مرسته وکړئ. ملګرو دا غمونه داسې وي که نه چې لکه یار دوست او ناپېژنګلو سړی راشي او تاله په دې اوږه باندې لاس کېږدي که نه، نو ستا غم کم شي. سو غم چانه اخیستی نشي خو هغه کم شي. ملګرو هغه خلکو ته نن چې اپردیر کې، چترال کې یا کومراټ کې، شیرینګل وغیره کې دغه علاقو کې پراته دي، ای ته زمونږ د مرستې ضرورت دی او مونږ او تاسو لکه زه د اواز په ذریعه لګیا یم، دا ملګري عملي طور دغه کار کوي، دلته چنده هغې دپاره دغه کوي. دا ټول ملګري دی سره شریک دي. دا خلک د ستاینې وړ دي. دی نه دا تپوس کوو چې لکه تاسو دلته نه دا فنډ دغه کوي، بیا دا هلته رسي یا دې باندې سامان اخلئ یا دا فنډ والا لیږئ، د دې څه ترتیب کوئ تاسو؟ جی ډېره مننه. رورجانه زمونږ خو مونږ چې کله په بالاکوټ کې کومه زلزله راغلې وه نو په هغې کې زمونږ پاکستان ډېر زیات متاثره شوی او دا شعور او دا سوچ مونږ ته د بالاکوټ زلزلې نه میلاو شو. چونکې د هغې نه مخکې مونږ د فلاحي ادارو ته یو عام NGO په نظر باندې کتل چې هغه د یورپ د خلکو د طرف نه دغه و او مونږ هغه نظر باندې کتل. خو چې بالاکوټ زلزله کې مونږ وکتل چې هغه خلکو زمونږ سپورټ له راغلي او زمونږ پاکستان ادارو او خلکو سپورټ او خلکو کې شعور کم و، نو هغې نه دې خوا مونږ دا سوچ وکړو، دا فکر هم وکړو، دا کار هم شروع کړو او بیا هغې نه پس 2010 سیلاب راغی، په هغې کې خلک متاثره شو، په هغې کې مونږ خدمت وکړو او بیا بدقسمتۍ نه دا اوس 2022 کې بیا سیلاب راغی او هغې نه زمونږ دا وطن ډېر بد متاثره شو. داسې پلونه لاړل چې هغه کنسټرکشن باندې ډېر غټ فنډینګ لګېږي، نو زمونږ ریاست ته په دې باندې ډېر غټ نقصان ورسېدو. او چې کوم عوام دي، کوم عوامو چې کوم نقصان شوی دی، نو غریب خلک دي، چا کور تللی دی، چا جایداد تللی دی او چا مطلب دا دی چې فصلونه تباه شو. دې کې پهاړي خصوصي طور باندې چې کوم پهاړي علاقې دي، غریزې علاقې دي، نو هغې کې خو هغوی هغه جایدادونه او د هغوی هغه چې کوم کورونه دي هغه مکمل طور باندې ملیابیټ شوي دي. هغه خو 20 کاله پس هم او په دې وخت کې دا پته هم نه لګي چې په دې ځای کې چېرته کور و یا باغچه وه یا چېرته په دغه ځای کې د چا فصل و، هېڅ نوم نشان یې نشته دی. بس بالکل مطلب دا دی چې سیند او کاڼې ښکاري که نه. نو په دې وجه باندې مونږ دا کیمپ لګولی دی. زمونږ دا اداره چې د المنور ویلفیر سوسایټي په نوم باندې 2012 نه رجسټر ده او مونږ په دغسې حادثاتو کې، واقعاتو کې چې په ریاست باندې او په زمونږ په دې ملک باندې راشي، نو په هغې کې مونږ د خپل د وس مطابق کار کولو کوشش کوو او مقامي سطح باندې هم مونږ هلته کې چې کوم سکولونه دي یا کوم یتیمانان دي یا کوم کمزوري خلک دي هغوی مونږ سره ډېټه ده. مونږ دا هلته ذاتي طور باندې زه کاروبار کوم، دا کاروبار نه حصه وباسم او یو کاروبار یو سودا کې حصه وباسم او هغه حصه چې د جمع کومه په کال کې زه په علاقه کې کار کوم. عوامي طور ملګري هم را سره فنډ کوي او تعاون کوي، نو لګیا یو. جی ډېره مننه جی. او یقینا چې ستاسو دغه کار د ستاینې وړ دی. تاسو چې څه کار کوئ الله تعالی دې صله تاسو له درکړي او یقینا دا ملګرو زموږ دپاره یو سبق هم دی. څنګه چې دې ملګري ووي که نه چې لکه موږ ته NGOs مخکې داسې ښکارېده چې دا د بهر د ملکونو یو خاص دغه دی، خو مونږ لکه د خپلو وروڼو خدمت شروع کړو نو هغې کې مونږ ته یو خاص ذهني سکون هم میلو شو. بله خبره ده، دا ډېره غټه خبره ده چې د خپل کاروبار نه، د خپل مال نه څه لږه شان حصه یو طرف ته کوي او د خلکو د ویلفیر دپاره هغه استعمالوي. زه په دې موقع باندې هم دغه کومه چې ګوره کله چې کلو ته دا تنظیمونه ضرور رسي نو مونږ د دوی سترګې جوړې شو. اوس دی مونږ په ځاني طور نه پیژني،
خو مونږ هغه خلک پیژنو چې هغه کم مستحق دي. اوس چې زه مستحق سړی پرېږدم او دی یو داسې سړي له بوزم چې هغه زما مطلب رشته دار وي دغه وي نو هغه فنډ په غلط ځای باندې ولګېدو د ده د طرفه خو الله منظور کو خو زما غاړه به نیوي شي. دې خبرو ته سوچ کول پکار دی. بله خبره دا ده ملګرو چونکې دا ډېر کړکېچن حالات وي چا باندې چا چې کور لاړ شي د چا چې بچي لاړ شي خدای مکا د چا چې ځاني بدني نور نقصانونه وشي که نه نو دا ډېر زیات سخت وخت وي. 2010 کې مونږ باندې دغه سیلاب راغلی اوس هم د نوخار په سیمه باندې دغه سیلاب راغو. مطلب دا دی خو د دی هغه سیلاب ځکه ډېر ګران وي چې د غرونو نه هغه اوبه هغه څوک څه ته سمی نه چې ته یو خوا مخکې او بل خوا بیا ګورې نو بیا اوبو کې تلې او هغه خو کاڼي وي د هغې علاقې ته تاسو هم تلي مونږ هم تلي نو دغه خلک په غم باندې ککړي دي او د دوی دې غم کې مونږ دوی سره شریک یو. الله دې وکړي چې الله تعالی زمونږ دغه امتحان ختم کړي او زمونږ د هلې ځلې چې کوم دي زمونږ د هڅې چې کوم دي د دوی دغه هغې ته ور ورسي. زه تاسو ته دا خواست کوم چې په خپلو ضلعو کې هم داسې کیمپونه جوړ کړئ او دغې خلکو مدد وکړئ. نن تاسو د هغې مدد کوئ دا خو الله راکړي دي هر څه زما او ستا خو هېڅ هم نشته. زه او ته خو چې څنګه راغلي یو هغسې به ځو پته نه لګي زمونږ د قبر هم پته لګي که نه کفن هم شته که نشته په څنګه مرګ باندې مرو په څنګه مرګ باندې نه مرو. خو د آخرت دپاره خپله حصه کول پکار دي د آخرت سوچ او فکر کول پکار دي. دغه زمونږ وروڼه دي مسلمانان دي چې مونږ د دوی مرسته وکړو دوی مونږ ته دعا وکړي نو الله تعالی به زمونږ دین او دنیا دواړه ښایسته کړي. هیله لرم زما دغې خبرو سره به تاسو اتفاق کوئ انشاءالله. مالیار به ستاسو دپاره هم داسې ګلونه تلاش کوي. دا زما د خاورې ګلونه دي زه په دوی باندې فخر کوم ویاړ کوم. زه د دوی عظمت ته سلام کوم. د دوی به خپل بچي هم وي د دوی به خپل مصروفیات هم وي د هغې مصروفیاتو نه دوی ټایم راویستی دی او دلته د دغې خلکو د چې کوم د سیلاب نه متاثره دي د دغې خلکو په خدمت کې ناست دي. یو ځل بیا درته وایم چې اپردیر چترال کومراټ شیرینګل وغیره دغې علاقو کې چې څومره دغه شوي دي دې نه علاوه هم د پاکستان په سطح باندې مونږ چونکې مسلمانان یو د پاکستان په سطح باندې که هغه سند دی که هغه بلوچستان دی که هغه هر ځای دی چې هغې کې داسې پیښې کېږي نو مونږ به د هغې مرسته هم کوو او هغې سره به داسې قسمه امداد هم کوم. ډېره مننه جي خوشحاله وباد الله جي شکریه جزاکم الله. ډېر خوشحاله شو جي ماشاءالله ستاسو راتلو باندې مونږ ته حوصله میلاو شوه. مزید مونږ مطلب دا دی چې په دې کار کې فکرمند شو چې د قوم خدمت وکړو. زموږ خو دا 3 صوبې تقریبا متاثره شوې او په دې کې زمونږ حکومتونو سره خو دومره وسایل نه دي مونږ خو قرضدار یو پیله نه نو زمونږ حکومتونه به څه وکړي خو دغه عوامي تعاون دی چې په دې وخت کې عوام وکړي او مستحق خلکو ته ورسوي نو دا به په دې قوم کې او زمونږ د متاثره خلکو دپاره دا د یو حوصلې خبره وي او قوم کې زمونږ یو بیداري چې کوم سلسله ده دا سلسله به وچلېږي. جزاکم الله. ډېره مننه جزاکم الله. ملګرو په لوی الله مسپارم او یو خبره په آخر کې کومه چې دا خبره ذهن کې وساتئ چې رازق الله او رازق الله دی او رازق به الله وي او کوم عمل هم چې کوئ که نه نو د الله دپاره کوئ د انسان دپاره نه. که هغه زه کوم که هغه دی کوي که هغه بل کوي که هغه تاسو کوئ د دکلاوې دپاره نه. الله تعالی دې مونږ ټول د دکلاوې نه وساتي. ډېره مننه خوشحاله وباد اوسئ. په لوی الله مسپارم. ملګرو یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایم. ملګرو ما دا خبره کوله چې مونږ د حضور صلی الله علیه وسلم امتیان ما کان محمد آباء احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبیین. زمونږ په دې خبره باندې ایمان دی چې د حضور صلی الله علیه وسلم باندې د نبوت سلسله ختمه ده او بل نبي راتلو کې نشته تر قیامته پورې د انسانیت دپاره زمونږ نبي صلی الله علیه وسلم رسول پیغمبر دی. چونکې مسلمانان یو درد لرو په دې خبره باندې علماء کرامو پرې کړي وو داسې پوهه خلکو پوهې کړي وو چې د مسلمان درد د بل مسلمان دپاره داسې دی چې لکه په یو جسم کې د یو جسم اندام خوږ وي نو ټول جسم دردېږي او بیا هغه خو زمونږ د مسلمانۍ تقاضې نه شوي چې زمونږ مسلمان رور یا یو انسان په تکلیف کې وي او مونږ تاسو پې ونه دردېږو. دا خلک د ستاینې وړ دي. المنور ویلفیر سوسایټي زه دې وخت کې د هغې کیمپ کې ناست یم. فردوس کې دغه کیمپ دی په خیبر بازار کې هم دی په حیات آباد کې هم دی نو دغه کیمپونو کې دوی سره مرسته وکړئ. څومره چې صاحب استعداد خلک دي ما دې وخت کې په هره یوه پاڼه باندې ګوري که هغه د فیسبوک وي که هغه د یوټیوب د لارې وي که انسټاګرام د لارې وي که ما هر طرف نه ګوري نو زما دغه ریکویسټ دی
دغه درخواست دی چې دوی سره भरपूर امداد وکړي چې د هغه خلکو مدد وکړي شي هغه بې سر و سامان ناست دي یقینا چې اوس مې اخبار کې یو فوټیج کتو اوس مې اخبار کې یو فوټیج کتو چې دغه دی د هغې دپاره فوټیج مې کتو چې هغې کې یو دوه ماشومانې ناستې وې هغې لاس کې ګلونه نیولي وو نو ټول کور ته تللی و صرف هغه ګلونه پاتې شوي هغه ګلونه پاتې شوي او دغه انسانیت دغه ګلونه پاتې شوي نو هلته خلک داسې بې سر و سامان ناست دي په شین اسمان لاندې هغوی ته د ټینټونو ضرورت دی هغوی ته د مچردانو ضرورت دی هغوی ته د نور ډېر څیزونو د ضروریاتي زندگی ضرورت دی دا خلک چې دلته نه دا فنډ یو ځای کړي نو د دوی نمایندګان بیا هلته ناست دي هغوی دوی ته سجیشن ورکړي چې بی څه کول پکار دي نو دوی هغې مناسبت سره بیا هغوی سره امداد کوي په هغې باندې هغوی له د هغوی د ضرورت مطابق څیزونه اخلي یا د خوراک څه څیزونه ورته اخلي هغوی ته پرووایډ کوي او هغه هلته رسوي دا یو ډېر لوی تګودو دی د دې ځای نه واله تر چتراله پورې تر تیره پورې تر کمراټه پورې تر شیرینګله پورې دا یو ډېر لوی تګودو دی زما دغه ملګرو ته خواست دی چې کوم زما دغه غږ اوري کوم چې په لاره باندې ځي نو خپل حصه دې کې اچوئ نن ما او تاسو باندې راحت دی په هغوی باندې راحت نه دی او دا امتحان په هر چا باندې راتلی شي هغوی باندې امتحان